أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. سورة المنافقون 5 نمبر آیات. په دې 5 نمبر آیات یا د اخره پورې څومره سبقونه دي دا ټول د منافقینو مبارکي نازل شوي دي. په دې سبقونو باندې د ځان خو په یولو دپاره د سورت شان نزول ذکر کول ضروري دي چې سبقونو باندې پوهېدلو کې اساني شي. دې باره کې محمد ابن اسحاق رحمه الله چې کوم مشهور تاریخدان مفسر دی هغه لیکلي دي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مدینه منوره کې وو چې په دې کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته اطلاع ملاو شوه چې حارث بن زرار د یوې قبیلې مشر دی، بني مصطلق قبیلې مشر، هغه یو لوی تیاری نیولې دی په مسلمانانو باندې حمله کول غواړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپلو ملګرو سره مقابلې دپاره مخې ته لاړ. په دې جنگ کې ډیر زیات منافقین چې کم دي نبی علیه السلام سره لاړل، او عبد الله ابن ابی ابن سلول چې د منافقینو مشر و دی اوس په خپل هم پکې شامل و. دوی اگر چې د نبی علیه السلام سره زړه ډیر زیات کاوه، خو په دې مسله باندې پوهېدل چې په دې جنگونو کې الله تعالی نبی علیه السلام ته فتح ورکوي، غنیمتونه په لاس باندې ورځي. نو راشي چې ورسره لاړ شو هم غنیمتونه واخلو، هم نوم وشي چې مجاهدین دي د نبی علیه السلام ملګري دي، دا به هم پکې وشي، بیا ورته پکې وخت دی میلاو شي. نو دوی لاړ. دوی چې کله مريسي نوم یو کویې د هغې ځان ورساو، چینه یا کویې د مريسي په نوم باندې هلته چې ورسېدل نو د حارث بن زرار خلک یې مخې ته راوتې او دغه ځای کې به د اوبو په خوا کې جنګ شروع شو. په اول سر کې د غشو ډېر زیات مقابله وشوله تر دې حده پورې چې د حارث بن زرار ډېر خلک پکې مړه شو، زخمیان شو، باقي وتښتېدل او د جنګ حوصله ونه کړله. دغلته کې د دوی نه تقریبا ډېر زیات خلک ژوندي ونیوی شو، تقریبا د 100 پورې پکې زنانه دي کې ونیولې شولې، جنګي ښځې راغلې وي د خلکو سره، او داسې نارینه ونیولې شو، غنیمتونه هم ترې واخیستلی شو. چې کله مشرک کافران وتښتېده او غنیمتونه تقسیم شو، په دې منځ کې یو خوشي واقعه مخې ته راغله چې د امت لپاره یو سبق شو. هغه واقعه دا وه چې مهاجرینو کې یو سړی و، سنان رضی الله تعالی عنه د هغه نوم په انصارو کې، او مهاجرینو کې جحجاح رضی الله عنه یو سړی دی. په دې اوبو باندې څه د دوی دواړو کسانو تکرار راغی او جنګ شروع شو، جګړه شروع کړه. او جګړه شروع شوه نو په دې کې د انصاري خپلو انصارو ته آواز وکړو چې مدني والا او شابسي قومي زور راپاسې کې زما سره ودرېږئ، دې مهاجر په ما باندې ګزارې وکړي. او کوم انصاري چې ونه هغه مهاجر چې ونه هغه مهاجرین ته آواز چې مهاجرین راشه شابسي زه یې ودرنه ووالم. په دې منځ کې جنگ شروع شو او په دې کې د سنان رضی الله عنه زخمی هم شو. خو د دواړو سایډونو نه صحابه کرام رامنډې کړي او نږدې و چې د دوه قومونو جنگ نه ختم وي. نبی علیه السلام ته دې خبر اطلاع وشو، نبی علیه السلام موقع ته ځان ورساو او دواړه کسان ډیر زیات ملامت کړو چې په تاسو کې اوس هم د جهالت بی پروت دی. دا د قوم په نوم باندې د وطن په نوم باندې आवाज کول د جهالت ولدي الفاظ د جهالت بی راځي او دې نه د ناپوهي او د هلاکت بی راځي. نبی علیه السلام د سخت ملامت لري د کار بیا ونه کړي. د مهاجر او د انصاري په نوم باندې جنگونه مه کوئ، بلکې په دې نوم باندې خبره وکړئ چې ظالم څوک دی او مظلوم څوک دی. بیا نبی علیه السلام وویل چې کله داسې مقدمه شروع شي نو تاسو د ظالم هم لاس نیسئ او د مظلوم سره مرسته کوئ، او په دې طریقه باندې مسله حل کوئ. د قرآني هدایت دي چې تعاونوا علی البر والتقوا ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. د نیکۍ په کارونو کې یو بل سره لاس کوئ، د ګناه په کارونو کې د سره یو بل سره لاس مه کوئ. دا قرآني هدایت جاری کړه. دواړه ډېر ملامت. په دې کې دا کوم چې زخمی دی، د زخمی سره یو صحابي کېناسته او ډېر واز نصیحت ته وکړه. د اصل کې د غلطي چې و دا د مهاجر و د انصاري نه و. نو د انصاري سره د کېناسته او د انصاري د نصیحتونه وکړه چې بس معافي کړه، مسلمانان ته پکې فایده را، نبی علیه السلام په دې باندې خوشحالېږي، معافي کړه. هغه بس ما معاف کړل، څه خبره نه معاف دي شي. د دې موقع نه عبد الله ابن ابی ابن سلول فایده پورته کول شروع او د شپې په ټیم کې د مهاجرین راجمع کړل، انصار راجمع کړل مدینه والا خلک، او مدینه والا ته ډېر عجوبه تقریر وته
او د الفاظ ورته ویل چې دا خلک تاسو راوستل د مدینې نه پر خپل کوپړې باندې مکینولې خپل روټې مغسل د 200 مکل خپل کورم 200 مکل د دې لپاره چې دا خلک به تاسو باندې سور ورش د مدینه د نسته ونیسي او وسم تاسو سره موقع شته دا خلک بهر کول پکار اول نمبر د څه وکړي چې بدی مهاجرینو باندې خرچه سره مکوي چې تنشي غربت د لاس تنشي او وتخت دویم نمبر د سکار وکاو چې دې ځکه نمن کله واپس شو مدینه منوره ته لاړ شو البته به سکار کوي چې دا مهاجر به وباس خو مهاجر نو میوانه خست د سی ویل چې مدینه کې عزتمن خلک دي هغه عزتمن خلک براولږي او دا ذلیل خلک به د مدینه بهر کی اشارات استعمال له اراده په دې خبره باندې پیغام نبی رسول الله ته ونرسي صفا الفاظ ونه ویلو خو اشارات کې ویل چې ذلیل نو مراد د نبی رسول الله او مهاجرین غستل او د عزتمندونو د مطلب دا و چې د مدینه والا خلک بدره کې خاص کر دا عبد الله ابن ابي چې کوم ځای مالدار سره دی نو د خیال دا و چې مالدار مهاجر غریبانان دي نو زه عزتمن یم او د غریبانان خلک عزتمن نه دي سي خیال ولدا به استل پکار دا خبر چې در خلې نو وځي په دې منځ کې زید ابن ارقم رضی الله عنه صحابي دی دا د مدینه والا مدینه اوسیدونکو دي انصارو کې دي او د ټیم کې عمر یې هم کم دی ډیر اپاسې د څه غوسش او دی عبد الله ابن ابي ابن سلول ته ویل چې خاطر د الفاظ استعمال نبی عليه السلام ته ذلیل وي او دین بزن نبی عليه السلام لازم خبرو مته مهاجرین ته ذلیل وي نبی عليه السلام ته وي به قسم خور چې زما پلار د الفاظ استعمال کوم زما سمراستونه عذاب نبی عليه السلام خبر عبد الله ابن ابي چلاکی شروع کړ چې زما مطلب خود سینه او زما مطلب بل شانته کې ما نبی عليه السلام نه یاد کړي زید بن ارقم ته ویل چې تری مطلب واضح کړه مطلب دې بل څه مطلب کې دي دې الفاظ غوډر مطلب نشته دا توهین رسالت ته پدې منځ کې د مدني خلک چې کوم دي خاص کر چې د عبد الله ابن ابي قوميز خلکو نو هغه عبد الله ابن ابي سره رمینه کوله دا ډېر چالاک او خيار سره ډېر مالدار سره عبد الله ابن ابي ابن سره منافق خو نبی عليه السلام سره چې کوم سمري خفغان راغلي د تاریخونو لیکلي دي چې خفغان په دې مسله باندې وو چې د نبی عليه السلام دراتلو نو وړاندې د مدني خلک راجم شو خاص کر د قبيله خلک او ویل چې د مدني سردار چې کوم د عبد الله ابن ابي بن جوړو دا زموږ سرداري په دې باندې خبره وشو باقاعده بیات نه اعلان شوه چې په دې کې نبی عليه السلام د مهاجرینو سره مدینه ته راورسید چې کله صحابه کرام او نبی عليه السلام ولدا صحابه کرام یو ولدا معزز خلک ولدا نو دا خبره په ځای باندې استفاده شو ختم شو نو عبد الله ابن ابي په دې خبره باندې د اخیر د مرګ د پوری غوسو چې دا نبی عليه السلام مدینه ته نه راغله نو زما تیار مشتری خلک سردار کړو خو دې راغه بس زما سرداری خاوري ریشو او اوس سرداری سو نه مني مشرات نه وای د نبی عليه السلام د وجنه او دا کینه د سره نه ختمېدل تر دې حد پورې د نبی عليه السلام پر رسالت کې د شک نه و د سه منل چې پیغمبر دی او دې غصې او دې کینه د سردار یو د کورسې د مینی د دې څه لیونه کړو چې د نبی عليه السلام تایید تر سره جوړ او مخالفت 24 غنټې کې او دا غصې نه سړېدل اگر چې بظاهر به منظم کول حج لمم تو جهاد لمم تو ډیرو روایتو لیکلي دي چې جمعې په ورځ د نبی عليه السلام په خوا کې بده ناستو د خطبه په دوران کې او د خطبه منځ کې بکله کله برا پاسې او د نبی رسول الله په وګه مبارک به لاس کې او د خلکو ته به د خطبه منځ کې ویلانو چې خلکو د خطبه ته ګوره صحیح متوجه شي دا ګوره د عام کس خبرې نه دي د الله تعالی د پیغمبر د خلی خبرې دي چې خستال پاس به وي خدا دې د پاره نه چې خلک د نبی رسول الله تایید وکي بلکې دې د پاره چې خلک وایي چې دا په کوم غټ سړی دی د نبی رسول الله دام غټ ملګری دی اوس ما په شان شوکت نورم سی واش عبد الله بن ابي بن سلول چې عبد الله بن ابي بن سلول چې کله دا خبرې وکړلې نو زید بن ارقم رضی الله عنه ته ویل چې دا خو نبی عليه السلام ته خامخا مزه خو پرېدم نه نو دی قومي زین دا عبد الله ابن ابي د زید بن ارقم ملامت او چې مو وایو نو مطلب یې ګورې د سینې دی او د سیده راغی نبی عليه السلام ته ویل چې نبی عليه السلام ته ویل نبی عليه السلام ورته ویل چې خما شوم ته خبرې ته خپل غوږ واورې دی ویل او ما واورې نبی عليه السلام ډېر څه خپه شو بده ډېر طبيعت خراب شو ویل خا ویل تاسو شک من قران هغه سوه هم خدای نه دی کړی ویل نه خپل غوږ مې اورېدل ویل نه به خبر به ته پوه شوې نه ویل نه خبره صحیح پوه شوم تک سی ویل ما واورېدل پدې منځ کې عبد الله ابن ابي سره نبی رسول الله ملاو شو ورته یو ډال پاس تا ویل دي منکر شول ما سره نه ویلي او بیا نبی رسول الله ورته ویل نه ویلي بدی د ماشوم د سی وی ویل نه ما د سره نه ویلي قومي زرا پاس د وی چلاکی شروع کړی دا ماشوم ډډي وډي وای دا دروغ وای او دا سی وی هغه سودا مخکې دروژن سړی دی سم خبره نه کوي نبی رسول الله عبد الله ابن ابي ته ویل ته روخیا سړی معلومیږي کیدې چې تا نه ویلي د دې ټکي سره سم قومي زي نورم چل قومي زي ول چاو کړه خبره مانی نه پوه شوی د دروغجن نه دی عبد الله ابن ابي چې کوم دا دروغ نه وای سم خبره کوي د خبرې نه دی کړي د دې ماشوم زیاته ویل د دې نه بعد په ماشوم باندې خلک راجم شو زید بن حارث باندې او ډېر زیاته ملامت کو چې ته وس خپلوي نه پیژنې د مشر قدر نه پیژنې ته چغلماري شیطان داسي اغسي دروغ دی ویل دي
او دا الکه دا زید بن ارقم دومره زیات مرامت کې جگہ غریب د محفل نه راوته د بکور کې پناه واغسته بارته باندې راوته بیا نبی رسول الله دې حالاتونو خبر شو نو سفر اراده وکړه ناصافي او به یو سفر باندې روان شو دا سفر د څه وجه مخکې نه اعلان هم نه کړي او سفر ډېر اوږد سفر روان تر دې حد پورې یو شوارو سفر یو دا غینه بعد ځکه دمو وکړه د ودو شو به سفر شروع تاریخونو لیکلي چې دا سفر نبی عليه السلام دې لپاره شروع کړ چې عبد الله ابن ابي ابن سلول دا خبري د مسلمانانو کې کوم بحث روان شوی دا بحث ختم شي خلک په بل موضوع باندې اختشي بل درته پام وړ دا بحث ختم شي ځکه دا بحث چې څومره کیږي دا ګستاخی خبرې چې څومره زیات نشریږي خوريږي خلک په ذهنونو کې دا وقار او عزت د نبی عليه السلام راکميږي بیا نو په دې طریقه باندې سفر وشو د سفر نورسته دوی را واپس شو مدینه منوره ته روان دي د عبد الله چې د عبد الله ابن ابي ابن سلول زوی دی دغه امام عبد الله د منافق امام عبد الله زوی امام عبد الله او د زوی چې د لوی معزز صحابي د ډېر مخلص سره دی د خبر شو دی راغی او د زید د خپل پلار ته ویل مخه وته ونی ولا او خیره کینه وته ویل د څو پورې باغ پورې په مدینه ته نزي تر څو پورې نبی عليه السلام د معافي نه غوښتلې هغه پورې بنزي او د چپ چپ خبرې وکولې چې ګوره د بخله می کلمه ویل زکات می منلې ده جهاد می منلې ده وس تاسو واړی چې نبی عليه السلام سجده وکم دانشم کولې چپ چپ خبرې کول معافي نه غوښتله هغه ورته ویل سره د پریدم نو بس د سر د کټ کوم د صبر چې نبی عليه السلام د معافي نه غوښتلې د خپل سپلار ته ویل نو قوم پیراغه وته ویل چې بس سړی ویل د خپل پلار سره د څه ګستاخی کوي او د څه خبرې سو کوي هغه ورته ویل څه خبره ده چې د زمانه د خپل پلار او د مور قدر اچھا به د علاقه کې بل چا زیات نه کړي زه د مور او پلار ډېر تعظیم ما کړی دی کوم قریش ته د عربو خلکو د معلومات خو د دې باوجود چې کړه د نبی عليه السلام متعلق مساله د یو سکړی ماپ کولې نشي بیا نبی عليه السلام ته ویل چې نبی عليه السلام ته ویل چې سړی زوجنه ما خپل لاس باندې سر ټکټ کوم کبلې مړ کې بیا مال قاتل مخې راشي اصله نسبی غیرت را پکې راولاړ شي زما پلاری وجل حضرت سرو ما چې بیا جانم ته ځان ونه رسوم نو ته ما د اجازه وکړې وجنم خو نبی عليه السلام باندې کې نه زما د وجلو نیت نشته وجنه ما پدې مینس کې دته اجازه وشوله چې یاره د زبید د نبی عليه السلام ویل چې بس پرې د وجه مدینه ته داخل شي خیر دی او دا مدینه ته داخل شو خو د مدینه ته دراتل نو وړاندې دغه زید بن حارث چې کم دی چې کم نبی عليه السلام ته پیغام راوړی او به د خپل قوم ملامت او نو د دې سفر کې د نبی عليه السلام سره ورسره دی او داسې ورسره دی چې د خپل سورلی د نبی عليه السلام سره برګز غلې روان دی وسه څه د پاره نبی هغه ته پاته ده چې دې کس ګستاخی کړی دا ماته صحیح معلومات ما نبی عليه السلام ته خبر وړی دی ټول قوم می دشمن دی مخالف شوی زما سره نه ودرېږي او د الله تعالی نظام دسي دی چې دسي خبر اطلاع نبی عليه السلام ته کیږي وحي برازي زید بن حارث رضی الله عنه فرمایي چې بس په دې لار موږ روان یو چې د نبی عليه السلام حالات بدل شو د وحي چې کوم آثار په شروع شو د نبی عليه السلام په تندې باندې خلاراله او دا سای لړن کېدو ته وخی باندې وزن دومره زیات چې وخی ملا راخته شوله او نور روانه دي نشو نو ما ته پته ولګید چې نبی عليه السلام باندې وحي شروع شو بس موږ وحي ساري موږ ودرولو وحي انتظار موږ دا وحي په پوره شي به روانیو نو بده مزګه وحي پوره شو نبی عليه السلام تندې خورا وچکړه او دا غینه بعد سوال سم شوله او روانه شوله او نبی عليه السلام زید بن حارث رضی الله عنه دا خلور نږدې کړل او ته ویل ماشوم غوږ را نږدې واګه چې دا نږدې کړي نو ته ویل ستاره طيب مبارکي او د عبد الله ابن ابي په بره احوال مبارکي الله تعالی غون سورۃ المنافقین نازل او دغه احوال ماته ورسید د دې نه بعد صحابه کرام ورل او د عبد الله ابن ابي ته ویل چې ور نبی عليه السلام معافي ورته ویل نه غواړم مخ په بل طرف ته واړم چې نه غواړم بیا ته هغه نه بعد چې کله سورۃ نازل شونه بیا بس خلک ورغه چې وسم ټیم شته نبی عليه السلام خو ورسره معافي دی غواړه بدل استغفار د الله بخنه غواړي کې دې شي وس دی الله معاف د بد شر او ګرځول ویل چې نشم مختلف په خلیص نه ویل خوشاله راو ګرځول او د نفرت اظهار به وکړي چې نشم متویل نو ورزم بس دا غینه بعد نبی عليه السلام او مدینه منوره ته راغی دیم راغی او معافي د ونه غختله دا غینه لګ ورځې بعد اکثر مفسرین لیکلي چې لګ وخت بعد به د مرش درمونه پایله دغه منافق چې کوم دی لګ زمانہ بعد صحیح ورکو پات مرش نو مدې څنګه کې دغه منافق تفسیری احوال نو الله تعالی فرمایي چې واذا قيل لهم هر کله چې ویل شي د منافقین ته چې عبد الله ابن ابي په اول سر کې دی تعال او راشي پیغمبر علی السلام یستغفر لكم چې بخنه غواړي تاسو د پاره رسول الله پیغمبر د الله تعالی لو او نو دیو خوځي رؤوس هم سره خپل یعنی نفرت وکړي چې مړه موږ نبی عليه السلام ترازو بخنه به غواړو ځان څخه غټ ورأيتهم تبين يصدون چې بندي کې بردغه استغفار وختلونه وهم مستكبرون او دوی ځان لوی ګڼي د نبی عليه السلام نه چې موږ د نبی عليه السلام ته ورزو هغه ته بوای چې موږ بخنه غواړو او هم موږ غټ خلک دا بسن کیږي
دا نبی علیہ السلام اوزان چوت شمیرل او بخنه د ماپین اوزان ډیر شمیرل د یقیني کو پر دې بده کې شک نشته دی الله تعالی نبی علیہ السلام ته وایي چې کله دونه غټ کافر دی نو سواء علیهم برابر د بدوی باندې استغفرت لهم کته ولا بخنه غواړي ام لم تستغفر لهم یا ولا بخنه نه غواړي لن يغفر الله اس کلم الله تعالی بخنه نه کوي لهم بیتها ان الله یقین الله لا يهدي القوم الفاسقين هدایت نه کوي قوم نه فرمانه ده چې سره د پوینه دومره غټ جهالت کوي دومره عزت کوي هم الذين دي اغه کسان دي یقولون جویل بی لا تنفقوا على من عند رسول الله تاسو خرچه مکوي په هغه چا باندې چې د نبی علی السلام سره بخوا کې دي مهاجر خلک دي حتی تر هغه پورې ينفذوا چې دوی خارج دي د نبی علی السلام د خوانه غربت لیونه کی وږي بشي ډاړ بشي د دې منافق خیال دا و چې کنده خلک زم خرچه باندې زم رزق باندې ژوند دی او غني الله رزق نه ورکي او چې موږ رزق باندې کې دی به ختم شي خراب بشي خواره بشي بیا به دا مدینه کې زموږ ریاست بیا قائم شي نو الله تعالی جواب کوي ولله خزائن السماوات والارض خاص الله سره خزاني د اسمانونو د زمکې دي ولكن المنافقين لا يفقهون لكن المنافقين خلق بدی پویږي نه چې زمکو د ونو د تمام سيزونو پیداوار د الله تعالی په قبضه کې اختیار کړي هغه د انسان په اختیار کې نه دي نو الله تعالی د برزګین برابر کړي یقولون دوی بویل دي منافقینو هم بدغه واقع کې شوی دي چې کم زید بن ارقم نقل کړی د چې د مشوره وکړه پټه یقولون دوی بویل بخبل مشوره کې لا ان رجعنا كمن واپس الى المدينه مدنيه لا يخرجن الاعز منها الاذل نو خبر او باسي عزتمند د مدني خلق د دې مدني نه الاذل الذلیل خلق ولې کوم مدني ته واپس لاړو نو د دې مدني چې کوم خلق عزتمن خلق دي ځان یاداو دا بس ذلیل خلق د مدني نه وباسي ذلیل مراد مهاجرین او صحابه کرام یادول لیکن دا ډېر چالاک سړی عبد الله یې نو زین چالاک سړی نو الفاظ یې د انداز منی ول چې نبی عليه السلام او صحابه کرام یې صفه ونه ویل چې څوک ته پیغام ویني او خبر لاړ نو دا اشاراتو کې ویل چې دې چې عزتمن به د ذلیل خلق راو باسي د مدني نه مطلب جنگ به وسوګو بزور به بهر کو مدینه به خالق الله تعالی دغه دعوی جواب کوي ولله العزت خاص الله تعالی سره عزت ته د خلق سره نه ولي رسول الله تعالی د پیغمبر سره د الله منل دا وللمؤمنین مؤمنان سره عزت ته چې د پیغمبر تابعداري کړی دا ولکن المنافقین لا يعلمون لكن المنافقین خلق به خبرونه پوي